سینینا شم قربان افغانستان درواغ جنو مسلمانانو چې په لمونځ مو په درواغو دی، روژه مو په درواغو ده، حج مو په درواغو دی، زکات مو په درواغو دی، د خدای نوم چې په خوله کې یادوئ دغه مو په درواغو دی. تاسو د خدای څخه نه شرمېږئ چې تاسو نور په بدي کې ورکوئ؟ پر تاسو دې د خدای قهر او غضب وشي، تاسو دې الله تعالی تباه او برباد کړي. ته دا خپله مؤمنه لور دا د زړه ټوټه ظالمه منافقه فاسقه فاجره قتل تا وکړي، لور دې په بدي کې ورکړل. ستا لور ته سبا پیغورونه ورکوي، ستا پر لور باندې ظلمونه کوي، ستا لور په سرو وښکو باندې ناسته وي، ستا خور په سرو وښکو باندې ناسته وي. د الله څخه نه شرمېږې؟ د خدای څخه نه شرمېږې؟ د خدای د جهنم څخه نه بیریږې؟ ظالمه مړی تا کړی دی، مړی دې په قومي بدي کې وکړي. الله تعالی دې پر هغو علماو قهر او غضب وکړي چې دوی په هغه جوړه کې کښېني چې لور په بدي کې ورکوي او ښځه په بدي کې ورکول کېږي. الله تعالی دې پر هغه خانانو پر هغو ملکانو باندې قهر او غضب وکړي چې دوی د مسلمانانو لوڼې په بدي کې ورکوي. لوی لوی ږیرې ناستې، لوی لوی برېتونه، لوی لوی خرټې یې تړلي، لوی لوی خېټې ناستې. وایي موږ خو دا خور لړه و دغه سړي ته ورکړم چې دوی د دې بدو څه سره خلاص. ولې الله دې وشرموه؟ ولې د محمد رسول الله ازاري په محمد رسول الله باندې ازاري عاقه د محمد رسول الله الله تعالی دې تباه او برباد کړه. ته دا مظلومه حوره نجلۍ ولې په بدي کې ورکوې؟ ته د خدای څخه شرمېږې؟ د خدای څخه بیریږې؟ الله تعالی دې په جهنم کې نه وسوځي. لمونځ دې په درواغو دی، روژه دې په درواغو ده، حج دې په درواغو دی. په دا حج دې مخ تور شه، په دا مشرتوب دې مخ تور شه. مشر خو پر کشر باندې رحم لري. ته داسې بې رحمه انسان یې، ته داسې ظالم انسان یې، ته داسې فرعونانو په ټولۍ کې راوپاڅوي. بله خبره باندې راځم، هغه زورورو ته زه وایم، هغه درواغ جنانو ته زه وایم، هغه درواغ جن مسلمانان، هغه منافق مسلمانان، هغه فاسق مسلمانان چې دوی کونډه په زوره باندې کښېنوي. الله تعالی جل جلاله څنګه وایي؟ لا ترثوا النساء کرها. وایي ای مسلمانانو ښځې په زوره په میراث مه وړئ. خبرې ته دې غوږ دی که دې نه دی غوږ؟ مسلمانه لمونځ کوې؟ ولې کوې؟ خو خدای پاک وایي چې واقعي الصلاة ته لمونځ کوه. ښه زکات ورکوې؟ ولې نه ورکوم؟ مسلمان یم. ولې ورکوې؟ الله تعالی وایي چې وآتوا الزکات. حج ته ځې؟ مسلمان یم. ولې نه ځم؟ الله تعالی وایي ولله علی الناس حج البیت. الله تعالی چې په خلکو باندې حج فرض کړی دی. ښه دا ګرده قرآن یې منې ظالمه. دغه آیات یې ولې نه منې چې الله تعالی جل جلاله وایي چې لا ترثوا النساء کرها. ښځې کونډیانې په زوره باندې تاسې په میراث مه وړئ. دا وایي زما د پښتانه کونډه ده. ته چې یې